نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، تاسو اول نمبر دا ویډیو وګورئ، دینه پس بیا تاسو سره څو خبرې کوم. د جام او د هرس مظاهره ده که جنت دی. د جام او د هرس مظاهره ده که جنت دی. د هرو د عیاش وجود اډه ده که جنت دی. د نر او د مادي مقابله ده که جنت دی. د سکس یوه بربنډه تماشه ده که جنت دی. بس خورا اوسکا او زور بیا د هرو نه وباسه. بس خورا اوسکا او زور بیا د هرو نه وباسه. د نر د ذات د جبر ترجمه ده که جنت دی. یوې نه به پاسم بله به لاسو نه راکاږم. یوې نه به پاسم بله به لاسو نه راکاږم. نو داسې د راجا بازار چکله ده که جنت دی. په یو وخت به اویا هورې زمانه فارغېږي. په یو وخت به اویا هورې زمانه فارغېږي. د سکس او د شهوت ګرمه میله ده که جنت دی. څه نور څه پکې هم شته که بس خیجه او کوزیږه. څه نور څه پکې هم شته که بس خیجه او کوزیږه. د پورن او د بلیو فلم نقشه ده که جنت دی. دانه د یو انګور به دومره وي لکه پانډوس. دانا د یو انګور به دومره وي لکه پانډوس. مولا نصرالدین صاحب لطیفه ده که جنت دی. د هرو هر اندام به په جامو کې هم څرګند وي. د هرو هر اندام به په جامو کې هم څرګند وي. څه سوچ دشته مولا صاحب امریکا ده که جنت دی. بس هوري ته چې وګوري شهوت به دې پیدا شي. بس هوري ته چې وګوري شهوت به دې پیدا شي. زما د ګناهونو نتیجه ده که جنت دی. دا هر صالح عمل ګني یو دې دپاره کیږي. تاثیر صاحب دا هر صالح عمل ګني یو دې دپاره کیږي. د ټول عبادت دغه فلسفه ده که جنت دی. او د هرو بېوسي پکې منظره ښه په جار ده. زمونږ د بدماشۍ یوه کیسه ده که جنت. منظره لیونی شوې دا په څه دې شروع وکړه. ادب نه دې جامې ویستې الله دې لیونی کړه. منظره ستا شکل کې سیر نشته دی. ستا په خبرو کې تاثیر نشته دی. د ختېدو او کوزېدو خبرې هم په جنت کې. د نشو خبرې چرته جنت او د چکلې خبرې په تېره بیا د امریکې خبرې. چرته جنت او د چکلې خبرې په تېره بیا د امریکې خبرې هم دې د هورو بې عزتي کړې ده. هم دې ملا ته سپک نظر کړی دی. که ته رښتیا د پښتنو شاعرې راځه زما څه مرکه وکړه چې په جنت او په دوزخ دې پوه کړم. که ته رښتیا د پښتنو شاعرې راځه زما څه مرکه وکړه چې په جنت او په دوزخ دې پوه کړم. تا کې یو خاص مسلماني نشته دی. زما په خیال چې مسلمان نه یې ته ځکه د هورو اندامونه ستایې. څنګه په جار یې ته نومونه ستایې. ځکه د هورو اندامونه ستایې. څنګه په جار یې ته نومونه ستایې. که مسلمان یې نو توبه وباسه. نن یې د زړه نه ښه پخه وباسه. په سپکو سپورو سړی ښه نه ښکاري. دا ځنې ځنې پرې درانه نه ښکاري. ځان مشهور پخه خبره کړه چې آینده درنه بکواس وانورم. ځان مشهور پخه خبره کړه چې آینده درنه بکواس وانورم. د نن نه پس چې نه جنت یاد کړې نه امریکا او نه دوزخ یاد کړې. نه لاس نیوا او پرېواته وستایې. نه په چکله کې ګرځېده وستایې. ګنې که نور درته څه نه وایي نو زه به په تا باندې غذا وکړمه. ګنې که نور درته څه نه وایي نو زه به په تا باندې غذا وکړم. ستا تربیت د مسلمان نه دی. پاکو باکو باندې سر شوې اخر مړه. په نور څه چا ونه پېژاندې. اوس یې خبرې د جنت شروع کړې. ستا شاعري د اورېدلو نه ده ځان سره ګوره د ساتلو نه ده. ستا شاعري د اورېدلو نه ده ځان سره ګوره د ساتلو نه ده. د قام بچو ته کم سبق ښایي ته چې دا د کومه نه پیدا شوې سپې مړه. خبرې اسلامي وکړه د هم د پښتون ترجماني وکړه. امیر سالاره شاعران وګوره. امیر سالاره شاعران وګوره. دا بازي بازي بکواسیان وګوره. محترم تاسو د امام منظر دا یو شاعر دی. د اشعار وړل او الحمدلله بیا الله یو ورور چې کوم دی یو ډېر بهترین جواب ورکړی دی. محترم د په دې اشعارو کې د امام منظر شاعر ډېر څه لري او ډېر حدود یې کراس کړي دي. هغه دا چې د پکې داسې ویلي چې د حورو د عیاش وجود اډه ده که جنت دی. دغه رنګ یې دپسې داسې الفاظ ویلي چې داسې د راجا
دا څه د راجا بازار چکله ده که جنت دی دغه رنګې د پکې داسې الفاظ میل دي چې د سکس او د شهوتو ګرمه میله ده که جنت دی نو مقصد دا د محترمو چې لکه د پکې څه حدود کراس کړي دي بیا د حورو باره کې داسې ویل دي چې د یوې نه کوزېږم او په بلې خیږم او یو د لاس نیزم او دغه رنګې په یو وخت کې او یا حورو نه فارغېږم دا محترمو د ګډ وډ الفاظ ویل دي زم تا د چا ویل دي چې ته چې کوم دی د جنت نوم اخله په دې خوله باندې او ته بیا د حورو نوم اخله او ته چې کوم دی په دې کې نور چې کوم دی حدود کراسوه اول چې کوم دی ځان برابر کا ستا شکل ستا د انداز شریعت نه خلاف دی ته چې کوم دی ستا شکل د شریعت موافق نه دی او دا چې کوم دی د جنت نومونه اخله او ته د حورو نومونه اخله ګډ وډې وایه او بیا وایي چې زما دا مقصد دی او دا مقصد نه دی داسې خبره مه کوه چې سبا بیا ته د هغې نه عذر کې او خلک راپاسې ستا په خبره باندې اکشن اخلي علماو پسې مختلف تقریرونه کړي دي دغه رنګې شاعرانو پسې اشعار ویلي دي نو محترمو چې کوم دی دا ډېر یو غلط کار کړی دی دا له پکار دی چې احتیاطاً چې کوم دی دا توبه وباسي او دا چې کوم دی تجدید چې کوم دی دا ایمانو کې ځکه دا پکې ډېر ګډ وډې ویل دي او دا خو چې زما دا مقصد دی دا مقصد نه دی خو نه هر څه ډېر ګډ وډ ویل دي دل داسې نو پکار چې داسې الفاظ ویلې وي او داسې چې کوم دی ګډ وډ الفاظ دا نور شاعري نه وه دا نور ستانه چې کوم دی هر څه هېر شو ته راپاسې بیا چې کوم دی د الفاظ وي او داسې ګډې وډې وي صفا الفاظ ولې نه وي که تا چې رسي الفاظ او صفا الفاظ ویلې په تا چا اعتراض نه کوو خو چې ګډې وډې وي او سبا بیا چې کوم دی بانې کوي نو هغه ځان خبره ده چې بیا ته وایې زما دا مقصد دی او دا مقصد نه دی نو محترمو د ستاسو د وړاندې د هر څه دي تاسو وکتله نو زما دغه شاعر د چې کوم دی دا یو درخواست دی چې بیا دپاره احتیاط کوه او داسې الفاظ مه وایې دا شاعري مه کوه چې سبا په تا باندې خلک ودوچتوي خلک په تا باندې اعتراض کوي خلک چې کوم دی راپاسي او بیا تا چې کوم دی ګوته نیسي نو الله رب عزت دې موږ د خلکو نه وساتي او الله رب عزت دې موږ له د نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې موږ د بد عمل نه وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین